السلام علیکم ملګرو، زه یم فضل نبی. ملګرو، د نن پروګرام زمونږ د زراعت په حوالې سره دی. دا تېر ورځې کوم یو شدید باران راغلی و، د بارانو هغه باران ډېر خطرناکه وه، او خاص تر هغه زمیندارانو وروڼه لپاره ډېر خطرناکه وه. یو خو د باغونو چې کوم ګلو هغه یې خراب کړی دی، میوه چې کوم ده د خرمانۍ او دغه شان نور، او خو زیات نقصان یې چې رسولی دی هغه د غنمو فصل ته رسولی دی. غنم فصل هغې سره ډېر زیات چې کوم دی دې باران سره د ټول سره هغه او ګلۍ سره چې کوم دی هغه فصل نقصان شوی دی. اوس دا خبره کېږي چې دې نقصانات ازاله به څنګه کېږي، زمیندارونه به دا څنګه د دې ازاله کېږي، ځکه چې زمیندارونه چې کوم ټول کال سر د دې غنمو پیداوار ته راځي، خو د دې غټ نقصان وشو. نو موږ سره د دې نقصان ازالې دپاره موږ ورسره نن خبرې کوو. زموږ د دې علاقې زرعي ماهر چې ګولډ میډلسټ هم دی، ښاغلی طارق نواز خټک صاحب. طارق صاحب دا راته ووایي چې کوم دا اوس دا کوم دغه شوی دی غنم پروتې دي، د دې غنمو باندې څه اثر غورځېږي، د پیداوار لحاظ سره په دې به څه اثر غورځېږي، او د دې به مخنیوی موږ څنګه کوو د دې شیانو په دې باندې زموږ د زمیندار وروڼه لږ خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې ته ویټ لاجینګ وایي، لکه غورځېدلو ته لاجینګ. د لاجینګ بنیادي کنسپټ دا دی چې اخري 2 میاشتې چې دي هغه د دې فصل لپاره ډېر اهم دي. چې کله دې بور جوړ کړي او کله بیا تر څو پورې دې ریبي که نه د پخېدو دا سټیج چې که دې دوران کې دی وغورځېدو د لاجینګ وشو د ده ډېر نقصان کېږي. او زموږ هغه فصلونه زیات پرېوتل چې کوم ډېر زیات مست وو، لکه په اکتوبر کې کرلي وو، د ډي پي وچولي وه، نایټروجن یې مو دا اچولی وو. زمیندار لږ د یوریا مینه هم کوي که نه په دې فصلونو باندې. نو هغه ډېر زر زر اوچت شول، ډېر مست شول، او بیا چې کله هوا راغله هغه هغې ته ټینګ نه شول او پرېوتل. یو دې کې یو ډرابیک دا مو چې یو څو دې باران نه مخکې یو بل باران شو، ځمکه پسته وه، نرمه وه. بل په دغې هوا دې کې هوا ډېره زیاته وه، سپیډ زیات و، یو بم ورغوندې جوړ شو، نو د هغې په وجه باندې دا غنم ټول سم نه شول. اوس مسله دا ده زمیندار خو لکه داسې به وګڼو لکه دومره علم ورسره نشته چې یاره څه کولي، هغې زراعت والا پسې ځغلي، موږ ته ټوله راځي چې یاره څه چل وکړو. نو زما ورته دا چې تجویز دی چې یاره تاسو مهرباني وکړئ اوس په دې وخت کې چې غنم سم لاستل، یو خوش قسمتي دا چې دا 45 ډګري پورې لاجینګ شوی دی، لکه دا 90 ډګري دی که نه، چې دی دومره سم لاستو دا 45. نو دا 45 ډګري باندې دی ډېر نقصان نه کوي. لکه دې به دا وي چې دې باندې موږ یو سپرې وکړو، لکه د امینو اسید یا د پوټاش یا د نور خو د نایټروجن ورباندې لږ شان کم پکار دی. نو دې سره به د ده دا چې کوم د دانې د پخېدو عمل شروع دی، نو دا به وخت ورسي انشاءالله، او داسې یو 10% پورې نقصان به وکړي، نور به بچ شي. او که نه داسې ونه کړو یا د لاجینګ لږ زیات شوی لکه داسې په 80 درجې باندې، نو بیا به ډېر، بیا به تقریبا 80 درجې باندې، نو بیا به ډېر، بیا به تقریبا 50% نه زیات نقصان شو. نو اوس د دې ازاله دا ده چې موږ د دې فوري طور باندې سپرې وکړو، زمیندار دې خفه کېږي نه. لکه اوس چې څه یو خو د الله له طرفه دي، خو بل دا دی چې څومره هغه موږ څومره لاس شوی अब به موږ دغه شان ریکور کوو چې دا 80 دانه موږ بچ کړو، دا په خپل خپل ټایم باندې پوره پخه شي که نه. او بل د دې وجوهات دا دي چې لکه موږ په اکتوبر کې ارلی اکتوبر کې موږ کار وکړو، ارلی اکتوبر کې موږ کار وکړو، نو هغه غنم چې کوم دي نو په وخت باندې اوچت شي، پاخه شي، هغه ته هر څه لکه خوراک ورته اویلیبل وي، هغه ډېر مست شي. او هغه مست غنم چې کوم دي هغه بیا اخره کې د ټینګې دي هغه بیا لکه دا غنم دي، دا تاسو دې ته وګورئ، نو دا دې مې د باندې لاندې ډي پي اچولې، نه مې ورته یوریا اچولې، تر اینه وروسته مې یوریا صرف مې ولا بس سپرې ورکړی، او سپرې دا دی چې دې کې ته بایولوجیکل هغه چې کوم دي که نه سټیمولینټ هغه واچو، او یا د بایو فرټیلایزر ورته واچو. نو دا د بایو فرټیلایزر فصل دی، ورته وګوره الحمدلله. د په هغه ورځ چې کله مازدیګر رسېدلی وه، نو زه دې کې ولاړو به دا وراره مې برسره و، دا غنم داسې تلل، موږ وایو یا الله خیر دغه دې پرېوته ده، لکه د لاچي د بوټي به یې لچک والو، بیا به د هغې څه وجه وه چې دې باندې موږ مایکرو نیوټرینټس سپرې کړو مکمل 2-3، د هغې سره د دې په دې تنه کې سټیم کې ډېر مضبوطوالی راغلی، نو د هغه لاجینګ ونه شو. حالانکې پټی همغه شان لکه نن وګوره، نن هم دا دی پټی خټه پروت دې نه اوبه نه وځي زموږ دې ځای نه که نه، خو بیا هم هغه څیزه د لاجینګ نه بچ شول. بل د وږي یا د دانې دغه ډېر مزېدار را روان دی، دا هم د اکتوبر د میاشتې
فصل دی دا ما په او کې جی کرلی و که نه او جی خو خوشقسمتي دا ده چې دا سیند چې کوم دی د غورځېدو نه بچ شو بالکل جی بل د دې سپیسینګ وګوره جی جی چې ته د دې دا دانه چې کومه ده که نه دا چې کله جوړېږي نو د دې دا سپیسینګ وګوره چې دا یو بل له څومره لرې تښتېدلي ده دا د دې باندې دې پسې زور دی د خوراک د نیوټرینټ زور دی ورپسې او یو دانه چې کومه ده هغه دومره مکمل غټه شوه چې ته به ورته حیران شې چې یاره دا څنګه چل دی دا خو کافي دغه دی دا وګورئ دا د یو دانې سایز دی وګوره په دغه نو د دې سپری فایدې دا دي چې یو خو دا دروزه مضبوطه کړي یو چې کوم دی نو دا وږی غټ کړي اوږد کړي دانه غټه راشي پیداوار ښه راشي او دا دانه ته د مټر دانه ده نو وګوره بل د دې مایکرونیوټرنس فایدې ډېرې دي زم زمیندار وروڼه خیر د ډي پي نه مونږ باندې کوو نو خو لږ مقدار کې دی اچي پټې دې ډېر مستی نه او بیا دې اخره کې ورته دا چې کله دې دا بور وغورځوي نو به دې بیا یو دوه د مایکرونیوټرنس سپری ورکړي نو دا به پیداوار به له 20-25% کمل غټه شوه چې ته به ورته حیران شې چې یاره دا څنګه چل دی دا خو کافي دغه دی دا وګورئ دا د یو دانې سایز دی وګوره په دغه نو د دې سپری فایدې دا دي چې یو خو دا دروزه مضبوطه کړي یو چې کوم دی نو دا وږی غټ کړي اوږد کړي دانه غټه راشي پیداوار ښه راشي او دا دانه ته د مټر دانه ده نو وګوره بل د دې مایکرونیوټرنس فایدې ډېرې دي زم زمیندار وروڼه خیر د ډي پي نه مونږ باندې کوو نو خو لږ مقدار کې دی اچي پټې دې ډېر مستی نه او بیا دې اخره کې ورته دا چې کله دې دا بور وغورځوي نو به دې بیا یو دوه د مایکرونیوټرنس سپری ورکړي نو دا به پیداوار به له 20-25% زیات کړي دا زه وقتاً فوقتاً په فیسبوک هم ورکوم خو لکه بیا هم چې کوم دی خلک مني ده زموږ زیاتر بدقسمتي ده چې انپړ دي که نه او انپړ دي او بیا په زموږ تعلیم یافته خلکو باندې هغوی باور نه کوي که نه یو ملت یې کوم لکه تاسو 14 کاله په ما تعلیم وکړو بیا مدیر وزارت ادارې سره ورسره 34 سال ما هلته تېر کړل خاص دې نه پاسو بیا بهر ملکونو ته واستولو ټرېننګونه نو نن تاسو زما په خوله یقین نه کوئ که نه نو دا یقین پکار دی دا یقین وي نو دا پښتو به دغه شان ټول مزېدار وو او زه خو دې ته یم راشئ وګوره زما پر یو فارم کې دا زما دا وږي زما دا دانې وګورئ تر دې پورې دي دا وږي که نه نو بس خیر دی دا څه مسله نه ده اوس څه وشو هغه وشو خو آیندې لپاره که موږ دومره وکړو چې موږ مشوره اخلو تعاون کوو یو بل سره او بل دا مشوره چې کوم ده هغه امانت وي چې تا ته څوک ووایي که نه ته به هغه له صحیح مشوره ورکړې نو زه یم زما نه بل نظره د ونه مشوره اخلي نه دي دا انشاءالله څوک به ورته غلطه خبره نه ښایي که نه او اوس د خفه کېږي نه دا دومره زیات نقصان نه دی لکه دا داسې چل شوي چې لږ ټاکی پرېوتې دي یو خو دا وشو نو فایده خو دا وشوه بله دا ده چې کوم پرېوتې دي د هغې کې دانه الرېډي جوړه وه د بوټینګ سټیج نه هغه اوتي و چې دانه جوړه شوه اوس د پخېدو سټیج دی بس د پوټاش سپری ورکړه امینو اسید وغیره لږ شان دي دا به په وخت باندې را جوړه شي ستاسو نقصان به ختم شي انشاءالله تعالی دې ناظرینو تاسو د زموږ طارق صاحب دا خبرې واورېدې دي یقینا ډېرې مفیدې مشورې هم وې یو خوا خو خبره کېږي زموږ د ملک د موسمي تغیرات خبره کېږي او بیا په دغه شان حالات کې چې مونږ د دې ظاهري بهیرونو نه دغه مفید مشورې مونږ په عمل کوو یقینا زموږ به د ډېر نقصان نه بچ کېږو ډېره مهرباني والسلام